نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول پجام باندې الشريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د تحریک ختم نبوت بیان کړو او به مې د توې چې آینده جمعه کا الله مونږ تاسو د توفیق را نصیب کو ژوند را نصیب کو نو په ربیع الاول په مهینه کې 12 ربیع الاول باندې به سو خبرې کوو په دې میاشت کې 12 ربیع الاول تاریخ عیسوی او 10 مہینہ 2022 په دې میاشت کې بعض خلک د نبی صلی الله علیه وسلم ولادت مناوهی او بعض خلک په دې میاشت کې عرسونه کوي او په دې میاشت کې د زیارتونو لخلق زیو الته ډیر زیات اسراف کوي خو زه به تاسو ته نن حقیقت بیان کم او تاسو هم ځان په یو څو خبرو باندې پوي کوي چې سردار دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف راوړې دی د ربیع الاول په میاشت کې د په میاشت د ربیع الاول کې تشریف راوړې فدې د ټول علماو اتفاق ته
خو بیا د ربیع الاول دا مونږ او تاسو چې 12 ربیع الاول مناوهو 12 ربیع الاول نو د علماء په دې اتفاق نشته د علماء وی چې 12 ربیع الاول چې څوک مناوهي نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف ولادت په دې ورځ نه دی شوی او په دې هم د علماو اتفاق ته د اکابر د ټولو علماو چې د پیر د ګل په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو د نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف چې ابو لهب په نام باندې و هغه چې څومره خوشحالي مناو کړې ده د نبی صلی الله علیه وسلم په ولادت هغه چې کم میلاد کړی دی نو په تاریخ کې به داسې میلاد څوک ونه کړي ابو لهب یو خې مکه چې کم نه مکمل ګل کړی وه د خوشحالۍ نه اوښانې علل کړي وو غلامانو وینځې ازادې کړې د ډېرې خوشحالۍ نه نو دومره لوی میلاد ابو لهب کړی و د نبی صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې دنیا ته په تشریف راوړلو باندې خو اتباع یې ونه کړه نو چې کله اتباع ونه کړله نو الله رب العزت په خصوص سورت نازل کو خپل لوی واقعا ده تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تر قیامت پورې به دا صورت مبارکه کې لیکي خیری دي تر قیامت پورې به دا لوستلی کېږي او په ابو لهب باندې خیری لوستلی کېږي او د هغې کوروالا د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت اتباع ونه کړله نبی صلی الله علیه وسلم پسې بے غلط شاعری کوله په دې صورت کې وسره الله په آخرنۍ دوی آیات مبارکه کې اغم یو ځای کړه او د بیزتی ژوند مرګ امرالو ام جمیل نومې و پانسی شوله زما د خبرې مقصد دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو باندې ټول مخلوقات د الله خوشحالي منو کړی ده خوشحالي کړی ده
خو د اسلام او د دین او د خوشحالۍ خپل اصول له خپل طریقه ده. سردار دو جهان چې کله مدینه ته تشریف وړو هجرت یې وکړو، تاسو ته مخکې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت په 137 جمعو کې کلیر کړو. نو انصار او اهل مدینه چې کوم خوشحالي کړي وا، خود نبی صلی الله علیه وسلم خوشحالی بهتر ده چې وشي. خو که زه تو مونږ او تاسو وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشحاله کو، نو مونږ د هغه د زندګۍ ژوند اختیار کو. دا هغه عشق دا هغه د عشق دا طریقه نه ده چې مونږ نن دور کې دا مناوو. دا هغه د ژوند د عشق طریقه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته کم دین راوړی دی چې ما او تا په دغه دین باندې چال چلن وکړو، په دغه دین روان شو، دغه دین اختیار کو، په خپل زندګۍ کې راولو. خدای یو څو خبرې ذهن کې یاد ساتئ. ابرهه په نوم به تاسو اورېدلی یو نام وي د یمن، واقع پیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دا خپله غټه واقعه ده. دی په بیت الله شریف باندې حمله کړې وه، و الله رب العزت تس نس کو په حیواناتو په دې ورکوټې په ابابیل یو قسم مارغه دی الله په هغې باندې ذلیل او رسوا کو. څومره پوجیان یې راوستي وو، هغه پوجیان او سره د ابرهه هغه الله رب العزت د دنیا نه میټاو کړل، ختم یې کړل. نبی صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه 50 ورځې یا علما لیکي یا 55 دن بعد دنیا ته تشریف راوړی. بهر ربیع الاول چې مونږ او تاسو مناوهو علما لیکي دا غلط مشهور دی. دا هر چا په ذهن کې بار ربیع الاول څومره محققین علما دي، محققین علما او جمهور علما او مؤرخین تاریخدان چې څومره دي، هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف په 8 ربیع الاول راوړی. دلیل ورسره څه دی؟ د عیسوي د سال مطابق نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو نو 570 یا 571 علماء لیکي
چې په دې تاریخ باندې نبی صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام نه پس 570 یا 571 کې دنیا ته تشریف راوړی. نو په دې سال چې نبی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی، خو تاسو د ما په شروع کې یوه خبره وکړله چې د پیر په ورځ د ګل په ورځ باندې د ټولو علماو د ټولو اتفاق دی چې په دې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی. نو جمهور علما محققین او مؤرخین تاریخ دانان چې څومره دي دیو شاته لاړل 570 ته او 571 ته دا ورځې په دې کې الټوله. نو چې دا ورځې په دې کې الټوله، نو دا ورځ په دې دا پیر ورځ چې کم دی په دې کې ډېره راله. او علما لیکي چې 12 ربیع الاول په دې ورځو کې راغلی یم، د پیر ورځ پکې نه ده راغلي. د پیر ورځ په دې 70 او 71 کې ډېره راله. نو د علماو بالاتفاق په دې وش چې نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف په 8 ربیع الاول راوړی. خو لہذا دا خو یو تاریخ دی د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته. خدا کومو طریقې سره چې موږ دا میلاد مناوهو، دا طریقې مکمل طریقې سره غلط دي. صحابو زندگی د نبی صلی الله علیه وسلم سره قریبی تیره کړې ده. د نبی صلی الله علیه وسلم نه ځان قربان کړي چې څومره صحابه دي. تاسو ته ما د صحابو تاریخ سلق غونته کې ویلی و. نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې طریقه اختیار شوې نه وه چې لارې کوسې ګول کا. دا یو اضافي اسراف دی. نبی صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم د اسراف متعلق فرمایي، منع فرمایلی ده هر هغه سست اضافي شو ته ضایع کې د هغه څه فواید نه رابار کېږي، د هغې ته وایي اسراف. نبی صلی الله علیه وسلم د اسراف منع فرمایلی ده. قرآن کریم کې الله وایي ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ځکه الله چې تعالی یو انعام درکړي نو هغه انعام به نه ضایع کوي. بیا د هغې نه پس د صحابو د زندګۍ نه پس تابعین دنیا ته راغلي دي. خو نبی صلی الله علیه وسلم له الله صحابه پیدا کړي او د تابعینو د صحابو د محبت تفاره الله تابعین پیدا کړل. زما استا پزله کې زما استا په دماغو کې الله رب العزت د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم او د تابعینو د تبع تابعینو د علماء او د بزرگانو محبت ای خوسته مینه د ما استا پزله کې خوسته ده.
نو تابعین هم دا عمل نه دی کړی بیا د هغې نه پس تبه تابعین الله دنیا ته رالیږلي دي زما استا امامان امام ابو حنیفه رحمهم الله امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک سے اکابر علماء محققین علماء جمهور علماء هغې دا بدعات او دا رسومات نه دي کړي خیر لہذا دا حقائق دي څنګه چې زما او ستا په زړه کې محبت دی د بعضې د خلکو په زړه کې محبت دی خو همدغه شانتې د علماو په زړه کې الحمدلله زم ډېر محبت پی د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته مو خوشالول غواړئ نو د هغه د زندګۍ د اتباع کول پکار دي چې هغه مونږ ته کوم احکامات پرېښي دي چې دا ټوله دنیا خیرات کې او صدقات کې خو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت در پکې نه او د هغه د سنتو سره ستا مینه نه نو احس پیدا نشته چې دا ټول دنیا ته صدقات کی چې موتا مینه ساتو د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې موتا د هغه د سرت جامه خپل د هغه د سنت اتباع د هغه زندگی ځان کې راولو به چې په ربیع الاول باندې دا کم اسراف کیږي دا شریعت منع کوي لہذا چې کم جلسه و جلوس وغیرہ کچری په هغه کې تا ته داسې سبق او درس او تدریس بیان درکې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان پکې وشي دې کې ممانعت نشته زم لوی ثواب دی پکې خدا کومه طریقې سره چې مونږه دا خوشحالي مناوهو نو دا خوشحالي دا طریقه نه ده بل دا نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې د خوشحالۍ ناتخواني کوي ما ډېر کتلی د لباس او د شکل په لباس سره برابر نه د سنتو په لحاظ سره برابر نه او ناتخواني کوي لاول خو مو تعالی پکار چې ځان د سنتو مطابق برابر کو او به هغه خوشحالي مونږ مناو عشق د نبی صلی الله علیه وسلم سره ساتل دا د ایمان حصہ ده بل یو خبر لږ ځان پوهې کوي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب ابيه وولده والناس اجمعين چې محبت نه د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا مومن نه دی او محبت کم ذکر کړی دی هغه درجه ذکر کړی دی
چې کومه درجه لاول پلار ذکر کړي لارې په دې چې ستا محبت به د نبي صلی الله علیه وسلم سره د والد صاحب نه زیات به د والدې درجه ده نو د والدې د درجې نه به ستا محبت د نبي صلی الله علیه وسلم سره زیات ابيه وولده به بچه ذکر کړه چې د بچه سره انسان ډیر محبت کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د بچه نه به محبت زیات به اخر کې فرمایي والناس اجمعين د ټول مخلوقات نه بستا محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره زیات نو چې محبت نه دا مؤمن او مؤمن نه دی د دې شیطان متعلق مې د اوسو الفاظ لیکلي دي مونږ او تاسو ټول وایو شیطان عالم وو خو معلومات ورسره وو په اسمانونو کې د فرشتو سره زندگی تیر کړې ده او ډېره زیاته زندگی تیر کړې ده نو علما ذکر کوي د دې عین متعلق عین جمله پکې و عالم عین لفظ پکې و چې عالم دویم نمبر چې عابد درجه پکې په عین باندې هم و چې عابد مو ډېر عبادت کړي د الله نو د عین لفظ پکې هم و په دې عابد کې د عین لفظ په شروع کې دریم نمبر چې دریم عین پکې هم و چې عارف هم و مشهور هم و په فرشتو کې مشهور وو او د دنیا په ټولو انسانانو کې مشهور دی شیطان ابلیس خپل نوم عزازیل له نو عارف هم وو او ورځ په قیامت په عارف وي مشهور وي خو څلورم عین پکې شامل لو عاشق د عشق مرتبه ور سره نه و نو عالم هم و عارف هم و او عابد هم و خو عاشق نو نو ایس ولا پیدا ور نکړه په دنیام ذلیل په اسمانونو کې ذلیل په فرشتو کې الله ذلیل کو او رس په قیامت پم ذلیل وی د الله د حکم تابعداري و نکړه الله ورته سوې آدم علی السلام ته سجده وک ټول د الله د حکم په فرشتو تابعداري وکړه شیطان وینا یو غرور او یو تکبر وک ما د شان زده اور نه پیدا د ما د شان سره دا مناسب نه دی یا الله نو د الله د حکم اتباع ونکا عاشقیت انداز پکې رانل نو په اسمانونو ذلیل پزمکو کې ذلیل شو او رس په قیامت پم ذلیلی نو مونږ او تاسو با د الله د رسول سره او د انبیاء سره او د الله سره خپل محبت د زړه نه ساتو خود الله او د الله د رسول محبت څه ده
د الله او د الله د رسول محبت دا دی چې ما او تا د هغې د احکاماتو تابعداري وکړو. الله موږ ته کوم حکم جاری کړی د هغې تابعداري وکړو، په هغې باندې عمل زندګي خپل ژوند خپل کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې خپلې کړو، د هغه سنت ځان کې راولو. زما یو ملګری دی مجلس کې ناست هم دی، هغه څه د ازادۍ خبرې کولې. ما ورته وویل وایي د پیرنګیانو نه موږ آزاد نه یو. ما دې کې شک نشته، مونږ به هله د پیرنګیانو نه ازادي کو چې مونږ او تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت ځان کې راولو. مونږ د پیرنګیانو ټول د کورنۍ زندګي د پیرنګیانو خپله کړې ده، د هغې ژوند مونږ خپل کړی دی او مونږ نن د پیرنګیانو نه متاثره یو، د هغه د لباس نه متاثره یو. قرآن کریم په 28 سپاره کې فرمایي الله رب العزت ابراهیم علیه السلام متعلق وی تاسو د ابراهیم علیه السلام طریقه ځان کې راولئ او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا اصل په د ابراهیم علیه السلام په طریقو په ژوند دې طریقې هر سړی دا ولري چې زه د ابراهیم علیه السلام په ملت یم. نو زمونږ او ستاسو کامیابي دا د سنتو په اتباع په ژوند کې ده. زمونږ او ستاسو کامیابي د الله د احکاماتو چې الله کم احکامات مونږ ته رالیږلي دي هغه مو ته په خپل ژوند کې راولو. نو دا زما او ستا د دنیا او د آخرت کامیابي ده. او چې محبت لرو نو چې ما او تا د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند سره او د هغې د سیرت سره محبت وسات. نو موږ نن د پیرنګیانو د سیرت سره محبت ساتلی. دا یو څو خبرې وې، لہذا دا نن چې کم بر ربیع الاول باندې دا کم تاریخ دی دا دغه مناوهي، نو لہذا دا مکمل غلط دی. دویم دا زمونږ جنرل په پاکستان کې دا صرف مناویږي. زمونږ جنرل ضیاء الحق صاحب دا عمل جاری کړی او دا د پیرانو حضرت، زه د پیرانو مخالف نه یم. ګورئ بعضې خلک وایي چې د پیرانو مخالف دی، زمونږ دا پیرپرست قوم دا جامه خپله کړې ده او دې پیرپرست قوم خو په دې پیرپرست قوم کې اکثر علما نه جهال پکې، ناپوهه پکې، د علم په لحاظ سره، معلوماتو په لحاظ سره، سیرت ورته نه معلوم، تاریخ ورته نه معلوم. نو په هغه بنیاد باندې دا څومره بدعات چې راخورېږي نو دا د ناپوهه پیر صاحب نه راخورېږي. نو لہذا دا چې کم مونږ څه کوو او کومه خوشحالي د مونږ دا ده چې یو 2 رکعاته مونځ وکړو. خوشحالي زمونږ دا ده چې په نبي صلی الله علیه وسلم مبارکه باندې درود زیات وایو. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا یو خپل لوی بیان دی، یو 2 جمعې په دې آیات مبارکه کې بیان دی چې درته کوم. تر قیامت پورې الله رب العزت دا اعزاز نبی صلی الله علیه وسلم لور کړي. دا د هغه تعریف دی، د هغه پہچان دی چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم خوشالول غواړي درود شریف وایي. درود شریف نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی، وای ما سره چې خوا کې څوک درود وایي په ما باندې زیخ اورم په خپله، او څوک
لری زمانہ هغه ماته په افته فافته د جمعې په شپه فرشتې را رسي نو چې موږ تاسو خوشاله مناوال غواړو نو چې درود شریف ډیر وایو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خوشالي ده نو الله رب العزت ما تاسو له ټول باندې د سید الدین رهنمایي اهدنا الصراط المستقيم په لار باندې تک موږ تاسو ټول تر نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب